أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ توبہ آیت نمبر 55, 56 اور 57 مطالعہ کو. مغا د منافقینو طرز عمل او دی غي انداز او دی غي کم منافقت چې په اغي و تفسیرا ده. نن تفسیرا چې کومه ده دا عموما د اغو دا چې کم په مدینه کې دولتمندو، یعنی مدینه کې مخکې نه چې کم یو کاروبار باندې دی غي هولډو یا کاروباري خلکو خدا وو ایجډ لکه مشرانو او دولتمنو دولت ور سره. نو دغه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم او د اغمو مسلمانانو هم یعنی دا خواهشو چې دا خو مسوخو بظاهر مسلمانان چیرې دای پکار د چې په دغه معاملې کې یو اچھا خاصا حصہ واخلي، خو لیکن دلته معامله الټا وا الټا دا سی و چې دی اغه دولت وجنا دای باندې د منافقت شدر ډیر گہرا او ډیر زیات پټو پاغه کې دی اغه دولت وجنا. نو لہذا نبی صلی الله علیه وسلم ته هم اور عام مسلمانانو ته هم الله تعالی دا شي او دا اسد داس نه دا چې هغه مدینه کې هغه وخت چې کوم مسلمانانو بلکې نن هم دا کسر سره دا خبره د زبان زد عام دا چې یرا دا دولتمند دا که عام خلکو کې وي او که بیا معاشرتي یا اجتماعي طور باندې خبره کوو نو به موږ یو چې دا ملک ډېر دولتمند دا، لکه نن موږ یو چې وایي امریکا سپر پاور دا غي سره ډېر دولت تا پیسہ دا ټیکنالوژي دا فلانه دا. نو دا آیات د هر وخت د پاره دا، یعنی هر وخت د پاره دا. الله یې چې فلا تعجبک، پس تاسو په یعنی د دای مال اموالهم د دای مال ولا اولادهم د دای اولاد کم کثرت چې دی سره ده، یعنی کم زیات دولت اور سره زیات اولاد دا اور سره هغې نه تاسو دینا په دوکاو نه خورئ. یعنی دې باره کې دې باب کې دوکې څه مطلب شو؟ دوکې مطلب دا شو چې یو پهله دوکا خدا وي چې عام طور باندې موږ یو چېرې دا چې وګوره الله دومره دولت ورکړی، دومره شان او شوکت ورکړی، خو الله د نه رضي ده. نو الله تعالی یې چې نه دا خبره نه ده، دا ضروري نه ده. دا کېدلی شي خو دا ضروري نه ده. دا د دولت دا نشاني نه ده چې الله د نه رضي ده، یا د اولاد دا نشاني نه ده چې الله د نه رضي ده. دغسې بیا موږ که بلې پیمانې باندې وګورو نو بیا موږ وایو چې دا ملک ډېر دولتمند ده او ډېره ټیکنالوژي ده. اولاد مطلب د اولاد قوت ته یایي، ځکه چې اولاد د چا وي هغه سره یو قوت وي یو طاقت وي. نو هر نمونه طاقت اولاد کې رسي، یعنی هغه سره ټیکنالوژي ده، هغه سره جزونه دي، هغه سره ټینکونه دي، هغه سره وغیره وغیره نور ته فوج زیات ته. نو به موږ دا یو چېرې دا خو ډېر طاقتور ده، یا به موږ وایو چېرې به الله دی نه رضي ده. الله یې چې نه دا د دې ضروري شرط نه ده. قرآن کې ځای په ځای د دې وجوهات شي. دلته یې چې انما یرید الله لیعذبهم بها، حقیقت دا ده چې الله دا غواړي چې د دغه مال او د اولاد په ذریعه سره دته عذاب ورکړلی شي. الله عذاب ورکړي فی الحیات دنیا، په دنیا زندګۍ کې هم. اوس د دنیا زندګۍ کې خو مال او دولت او اولاد چې د خودي خوشاله زرعي دي، یعنی انسان خوشاله زندگی تیری، دا څه مطلب شو؟ خو حقیقت دا ده چې ځنه ټیم کې دغه مال او دغه دولت او اولاد
دا انسان ته مصیبت جوړ شي. دولت ورته مصیبت شي، کم دولت چې د ډېر ګټلی وي او ډېرې تکلیف سره جمع کړی وي، ارمان دی صحیح طریقې سره ګټلی، خو بیا هم که دولت پرستی نو بیا هغه هم نقصان ده. اگر چې هغه ګټلی صحیح و، غلط خو غلط ده، غلط طریقې سره خو هم غلط ده، خو که بعض ټیم کې صحیح طریقې سره هم ګټلی وي او دی وي دولت پسند، دولت سره محبت کوي، نو دې مطلب چې د محبت دولت سره د هغه محبت په مقابله کې دا نور محبتونه ختم کوي. نور محبتونه چې د الله محبت، د رسول محبت، د حق محبت، د انصاف او د عدل محبت، نو دا هغه ټکرو کوي او دا د هغې مقابله کې هغه دولت سره محبت کوي، نو دا خود نقصان ده شاید. که چیرې دا څوک هم وي دغسې اولاد ده، اولاد که چیرې کثرت سره وي او دا د اولاد محبت وي یا هغه اولاد او هغه دولت سره دا ډیر محبت ساتي، نو بیا بعضې موقع کې دغه دولت او دغه اولاد دته مصیبت شي. پهله مصیبت خدا وي چې دا هغه د دولت او د اولاد د محبت وجې نه دا حق نه انکار وکړي، دا حق نه الټا لاړ شي، دا غلطي د دارې نه غلط لاړ شي او د هغې نتیجه غلطه وي په دنیا کې هم. او بعضې ټیم کې هغه دولت او هغه اولاد دته داسې مصیبت جوړ شي فی الحیات دنیا، الله یې چې په دغه دنیا کې زه هغه ته عذاب ذریعه جوړه کړم چې دغه انسان از خود یایی چې سره مو چې د دولت نه وای، سره مو چې داسې اولاد هم نه وای، داسې اکثر و بیشتر موږ معاشرې کې کیږي. خو لیکن که چیرې اجتماعي معاملاتو کې موږ وګورو، بعضې ټیم کې انسان ته دغه دولت او دغه طاقت چې د هغه د هغه ذهن کې داسې یوه نشه پیدا کړي. لکه نن موږ زنده مثال د امریکې ده، د امریکې یعنی مشر چې دا هغه یعنی دومره یو پګل شوی دغه یې چې ما سره دومره لوی طاقت ته چې زه څوک غواړم کور نه رویشات کوم، رویشات یې کو وینزویلا. دا بالکل یو د خدای یو نشانی ده چې بھئی هغه د خدای درجې ته ځان یې رسولی ده چې هره زه خو بالکل طاقت لرم، ما سره طاقت ده. فرعون دغه خبره و موسی علیه السلام سره چې بھئی ما د مصر، خو هغه د مصر په کوم دایرې کې نه خدای دوا کوله چې بھئی ما سره دا وکړه یو آزاد کړم، یو نه بس یو ته پړسي ورکړم، دا خو مرګ خو یې ما لاس کې ده چې زه چاته غواړم ورکولی شم، ما سره دومره. بیا الله تعالی هغه سره څه وکړو، دغسې په ځمکه کې الله تعالی هیڅ صورت سره خپل اختیارات او خپل حقوقو کې او خپلو صفاتو کې څوک مقابله کې پسند کوي نه. ته ګورې چې دومره لوی ټکنالوژي سره هغه ته موجوده په دا معاملې کې په جنګ کې یو ذلت سامنا ده ورسره، په ټوله دنیا کې بدنام ده، ټوله دنیا یې مخالفه شه، خپل ملګري ته نه کټ شو، خپل ملک ایننه ته نه، افسران ته نه کټ شو، جنرالان ته نه ووتلو. نو دا تمامه مسله دا وي چې انسان نشې کې راشي او هغه دولت او هغه طاقت نشه چې کله د هغه ذهن کې وځي، که دا فرد وي او که دا معاشره وي، که دا ملک وي او که د ملک بادشاه ویلی نه وي، نو بیا الله تعالی هغه زوال طرف ته بیایي. بیا الله یایي چې انما یرید الله لیعذبهم بها. اصل کې حقیقت خدا ده چې الله غواړي چې د دغه دولت او د دغه طاقت په ذریعه سره دته سزا ورکړي فی الحیات دنیا، په دنیا کې بدنام کی، ذلیلی کی، خواری کی، هغه اولاد نه خپله پریشان شي، هغه دولت نه خپله پریشان شي، هغه په خپله ورته یو مصیبت جوړ شي. وتضحک انفسهم، او کله چې دنه بېحساس وسي، کله دنه روح وباسي، الله تعالی یایي چې کله چې دنه زه جان وباسم، کله چې زه دنه روح وباسم، وهم کافرون، او دی کافر وي. دلته د لس کفر خاصم کفر ده، الله تعالی دا بیا کافرون ټکی ویلی کوي چې کفر دغه نه خاصې به سایه کفر کې وځي. خو دا هغه خلک دي چې بظاهر مسلمان دي. دلته الله تعالی د کافرون ټکی چې بیله کوي د مقصد د هغه خلک دي چې هغه بظاهر مسلمان دي یا بظاهر حق ته حق یایي خو د حق ملګرتیا نه کوي، حق ته حق یایي خو حق ته پر قرباني نه کوي، حق ته حق یایي خو حق ته پر مال نه لګوي او حق ته پر خپل اولاد خپل ځان نه قربانوي، نو دا د کفر حالت کې ده. دا د یایي چې زه څوک یم، دا د ځان ته نه مانخلي، دا د حضرت پیر صاحب وغیره وغیره ځان بندي کیدي، مګر دا حقیقت دا ده چې دا کفر دا الله دې موږ وساتي. نو الله یایي وتزحق انفسهم، کله چې د نسا جان وځي، کله روح وځي، وهم کافرون، دا به د کفر په حالت کې وي. دا باندې ټیک پوه شو چې یاره دا هغه خلک دي، اوس دا د منافقینو تذکره وه. لهذا مخکې ویحلفون بالله، دی رسی تاسو ته قسم خوري، تا ته به قسم خوري، انهم لمنکم، چې موږ خو تاسو سره یو،
اوس خو ملګري یو تاسو لکه ما منافقین بورته لرګه موږ بالکل زړونه در سره دي وار څه کوو دا قربانۍ کوو جمال لګو غن کوو وغیره وغیره خو لیکن چونکې موږ دا د مجبورۍ دي ورنه یو موږ تا سره الله چې وما هم منکم حقیقت دا ده چې دا تاسو نه دي دا تاسو سره نشته دا زړونه تاسو سره نه دي د زړونه چې تبل چته دي دا دوکه کوي ولکنهم قوم یفرقون اصل ساده چې دی ډریږي د ډاره نه تاسو سره دي اچھا دا کوم خلکو ما تذکره وکړه چې دا د مدینه هغه خلکو چې دا ایجټو زمانه نه دی کاروبارونه سیټ کړیو او په هغه کاروبارونو کې دی ژوندۍ لګولې او په هغه ژوندۍ لګونې په نتیجه سره د دولت جامه اوس د دې خوشحالي ریزي وي اچانک نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغلو د اسلام ناره اوچته شه د اسلام په ناره کې د خپل ما د دې اولادونو کې نوجوان یعنی دې کې یو تاسو فهرست چې کوم راغلی هغه کې اکثر چې دا ایجډ عمر زیات عمر ولو صرف یو پکې ځوان راغلی دا چې دا هغه په دغه صورت کې چې هغه سره دولت ډیرو کنه کاروبار یو ډون ټول مشرو اچھا د دو په کورونو کې خلک مسلمان شوی د دې زمن لونو کې هغه داسې خلکو چې هغه ایمان راوړیو اوس دی په 605 کې دی وی چې یو طرف ته موږ ایمان قبلو موږ د حق صحیح ملګرتیا کوو په اخلاص سره کوو نو په هغه کې په هغه مقابله کې موږ سره دوه خبرې دي دوه نقصانونه دي یو نقصان خدا ده چې موږ مال ته خطر ده به مال لګو ور سره دویمه خطر ده چې عرب خو او شاو کې چې موږ کم تعلقات دي موږ کاروبار ناسته به هغه ته نقصان ملاوي شي ځکه چې خو او شاو سره ټول سره به دښمنی اختیار ومره او دوستانه به موږ کټ کیږي موږ کاروباري معاملات دي به ودا موږ کټ کیږي دا دغه معاملات نه موږ په ملک کې دي کنه موږ خپل امت کې نه دي لہذا دا صورتحال کې غي پساو اوس دای څه کولو چې د کل کې انکار نشو کولای که کل کې انکار کولای نو خطر و چې کور خپل کور کې ورته مخالفت وچاته دو خپل اولاد ورته وچاته دو ځکه چې نوجوان چې د نسل هغه حق قبول کړو هغه حق طرف ته هغه خو جنسارو دی نبی صلی الله علیه وسلم او مخلص مسلمانانو نو اوس دای په دغه شو پنځ کې دي چې موږ وکړو نو څه وکړو نو دغه کې الله چې قوم یفر دای د ډرنه او بل طرف ته کتلو چې غلبه دی مدینه کې د دې غلبه د غټ سرداران چې هغه غي سره طاقتور قبيلو مشران چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم سره رائټ لیفت کې ولاړو مخکې ورسته ورته ولاړو نو دی وجه نه دی د ډر نه هم الله چې دا د ډر نه تاسو ملګرتیا کوي دی تاسو نه دی ډر نه ملګرتیا کوي مخکې فرمایي لو یجدون ملجا کچېری دی ته چې ته پناه ملاو شي او مغارات یا چې ته سرنګ ورته ملاو شي او مدخلا یا داسې دی ورته ملاو شي چې هغه ته دی نوتای شي یعنی دی ته چې ته ټیکانه ملوي دی چې خو ټیکانه نشته دی ته عربو کې چرچ پیر دی چې چا ټیکانه نشوي کولای او که ټیکانه تلا نو خپل خاندانونو خپل کې ټکراو به وای خپل اولاد ورته وچته خپل خاندان ورته خپل رور عزیز خپل شزه خپل خوند وغیرہ وغیرہ نو الله تعالی یی چې دی ته کچېری داسې چې ته پناه ملوي دی داسې سرنګ ورته ملوي دی داسې یو غار ته ملوي دی وغزه ته بیرمنډه کړی وای لو الی دی فورا غزه نوتی وای وهم یجمعون او ټول واغزه کې نه لاړو پټ شوی به تاسو دغه معاملې نه لیکن دا مجبور دي او د مجبورۍ نه دی تاسو ته قسمونه وچتای چې موږ تاسو سره یو مګر حقیقت دا ده چې دا د تاسو ملګری نه دي بلکې دا د کفر ملګری دي د یو خو تاسو محفلو کې دی خو د تاسو مشران دی تاسو نری لګي او دغه او خانه کبه حجونو تلسی نه نوځي ورکه مګر حقیقت دا چې د تاسو نه دي دا آل راوند خبره کوم هغه ټیم دا خبره و نه دا خبره ده نه هغه مسلمانان هغه خلک څرګان دي چې د کفر سره ټولي دلچسپي دي دوړ دو په غزه کوي هغه سره نصای په سره ده الله دې مستفهم راکړي الله دې قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي دې په مطابق عملی ژوندۍ انفرادي اجتماعي جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کې د اسلام غلبې دې پر ټول مسلمانانو ته اتفاق او اتحاد ورته نصیب کې رب کریم به منانو ته شفا ورکړي ډېر پچھلے دنو ډېر فوتګي وشي موږ علاقې کې مکوړو کې ټول ته مغفرت نصیب کړي رب کریم ټول ته مغفرت نصیب کړي موږ څومره ځان شتنان لا ټول ته مغفرت موږ ته مغفرت نصیب ایمان ته نصیب کړي د قبر د عذاب نه خیرت تکلیفات او مسات نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مستوب نصیب کړي جهنم نه موسط پولیس رات په لري موږ مور پلار ته خويندونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتہدارانو ته آل اولاد ټول مسلمانانو ته تخپل روشنايي نصیب کړي اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.